چې په ټولو مذهبونو کې واحد مذهب اسلام دی چې د دې هر شی محفوظ دی. د اسلام هیڅ شی تر اوسه پورې ضایع شوی نه دی. د اسمان نه چې څه نازل دي نو هغه ټول ضبط دي او د الف نه تر یې پورې ټول محفوظ دي. د دې نه سیوا مخکې کتابونه چې کوم د قرآن کریم نه نازل دي، تورات، انجیل، زبور یا نور صحیفه، هغه ټول ضایع شوي. ضایع کېده دا معنا چې د خپل وخت علماو او د هغه خلقو دیندار طبقه د خپل ذاتی مفادو د پاره هغه ټول تحریف کړی دي او اس شی پکې تر اوسه پورې صحیح باقی نه. مثلا انجیل وګورئ، انجیل د عیسی علیہ السلام کتابو او داغه نه بعد عیسایانو ته پاتې. عیسایانو هغه انجیل ټول تحریف کړي او اس شی پکې صحیح باقی نه. اوس دا چا ویلی دي چې دوی دا خپل کتاب ټول تحریف کړي دي؟ دا قرآن وی. قرآن کریم کې الله فرمایي ویل للذین یکتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. الله فرمایي چې هلاکت تی وی د هغه لاسونو د پاره چې هغه په خپل لاس شی لیکي او بیا هغې نه بعد وایي چې دا د خدای د طرف. نو عرض میں داو چې ماضیه چې څومره دي داغي ټول کتابونه چې دي ضایع شوي دي او ختم شوي دي. لویه وجه پکې دام وا چې هغه هم د اسمان نه نازلو ضایع شو او قرآن هم د اسمان نه نازل دی، نو دا ولې نه ضایع کی؟ پکار دا دی چې څنګه هغه خپل قومونو ضایع کو نو چې دایم ضایع کړی وي. عزیزانو د دې هم د ضایع کېدو دپاره کوشش ډېر شوی، دومره کوشش شوی دی چې صحت پې نه. خاص کر انګریزانو د قرآن کریم د ضایع کېدو دپاره دومره کوشش کړی چې صحت پې نه. لیکن قرآن ولې ضایع نه شو او هغه کتابونه او صحائف ولې ضایع شو؟ د دې غټه وجه دا وه چې هغه کتابونه یا هغه صحائف چې دي هغې کې دا ذمواري د خدای نه وه ذکر چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا کلام ما نازل کړی او د به د دې حفاظت کوم. دا شی نه په تورات کې او نه په انجیل کې او نه په زبور کې او نه په صحیفو کې. واحد کتاب چې دی قرآن کریم دی چې د دې د حفاظت ذمواري الله په خپل اغسته. بل دا چې څومره کتابونه په ماضیو کې نازل شوي دي پاغې کې یوم داغه کتاب حافظ بنو. د تورات حافظ نو، د انجیل حافظ نو، د زبور حافظ نو، د صحیفو حافظ نو. واحد کلام چې دی قرآن کریم دی چې کروڑها حافظان د قرآن کریم په مسلمان قوم کې موجود. د دې د نه ضایع کېدو دوه وجې دي. یو خدا چې د دې ذمواري الله په خپل ځان اغستی، نو چې الله د کوم شي څوکیداری او چی غم دیوار امت را کے باشد تو چو پشتیبان، چی غم ز موج بحران را کے باشد نوح کشتیبان. وی د نوح علیہ السلام کشته ته د غرقېدو نه څه یاره وه چې د چا مانګې نوح علیہ السلام، او هغه کشته ته به د غرقېدو نه څه یره
یا رسول الله چې د کمی کشته پشتیبان ته هغه دیوال ته به د پریوتو څه یری چې کم دیوال پشتیبان ته نو د کم کلام پشتیبان چې د خدای ذاتو هغه کلام ته د ضایع کېدو یره. دویمه وجه داوه چې هغه کتابونه د خپل وخت قانون پیغمبر موجود دی قانون دی پیغمبر وفات شو دا لاړو بل پیغمبر برازي او بل قانون دی نو چونکه عارضی او وقتی قانون نو عارضی او وقتی قانون ذمہواری خدای زکه ناغسته چې دا بددي پیغمبر نرستو ختم شي. قرآن کریم واحد کلام زکو چې دا به تر قیامت پوری چلی دین رستو با بل پیغمبر ناراضی دین رستو با بل کتاب ناراضی دین رستو با بل دین نہیں لہذا دا حفاظت ذمہواری خدا پاک پزان واغستا او دا سلسلہ به تر قیامت پوری جاری. عزیزانو ډاکې په وخت پکې ډېرې واچولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت د مرزایانو ډاکا قادیانان را پاسې دا او مرزا غلام احمد ته پیغمبر علماء ورپسې شو چې لکه پیغمبر څنګه باسونا لانجه کنجه تر سپورې هغه معاملہ علماء ورپسې شو چې باس په قرآن او په حدیث به کومنګا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر منو هم نو مونږ سره داغه د پیغمبري دلیل چې د قرآن او حدیث قبل چشتا قرآن او حدیث مونږ سره دلیل داغه په پیغمبري راځي قرآن او حدیث کې به وګورو کله بل پیغمبر گنجائش وو او قرآن او حدیث نا اشارتن کنایتن معلومه ده او بسم الله ده که یو لک سلیری زره پیغمبران مونږ منلی دي دا یو پکې ولی نه مني اسه زمونږ څخره د لارې مرزا غلام احمد اړولې دي چې مونږ داغه پیغمبري نه منو ټولو نه مخکې به مونږ اومنو خو که مونږ ته دا ثابته شوه چې دی پیغمبر هر کله چې دا پیغمبر دی نه او دی ځان ته پیغمبر وای نو لا محاله دا کافر دی چې دا کافر دی او زه دته پیغمبر وایم نو زم کافر بلکې د ده په کفر کې چې چا شک وکړو هغه هم کافر تاسو خیال راکړئ دلیل وښایه دلیل نه بے دلیل مونږ تاسو وګورئ په دې کائنات کې خدای تاسو منلې ده په دلیل منل خدای په دلیل منل بیا د الله یواله تاسو په دلیل منل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منل هر یو پیغمبر ته الله معجزې ولی ورکو معجزې به دې د پاره ورکولې چې دا خلق عاجز شي او د معجزې جواب ونکړي شي او د پیغمبري پاسمان کې سپوږمۍ دو ټوکړي کول دا د پیغمبر معجزه وا ابو جهل او سرداران د مکه ټول حیران شو او جواب نشو کانی پلاس کې لا اله الا الله ویل عالم عاجز شو د دې جواب نشو پلا رضا کانو نا آواز رازا چا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ دنیا آورا عاجز شو د دې جواب نشو بیا د لرګستان په مسجد نبوي کې د قجوري د ونی جوړه پیغمبر به چې تقریر کولو هغه ته به
اډانا والا یو نجارو ترکان هغه دا خیالو کو چې حضور علیہ السلام په ولاړې تقریر کې دا ستړی کیږي نو دا منبر جوړ چې منبر جوړ کو جمعه ته راوړو او فرمایل چې یا رسول الله تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف پیغمبر منبر تلاړو چې پاغي تشریف کې خو نو دا لرګې چې په جړاش اوچ ډکه د قجورو د پانو چته وغه لاندې داسې ډکه ستن ور کړی دا نو هغه اوچ ډکه داسې جاړي لکه بنی آدم سلګي وهیو اٹکای وهیو جڑا د پجومات صحابه په جمعات کې ناستی مسجد نبوي کې ټول حیران مولانا روم وای چې استله حنان یز هجر رسول نالا میں زد ہم چوں ارباب عقول دا سے جڑل تابوے چې یو انسان جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه او دستنی لای غاړه ورکړاو سینې سره ولګول او دستنی ته وای چې گفت پیغمبر چی خواهی اے ستون وستنی تسغواړي ولی جاړي استن ورته وای چې گفت جانم از فراقت گشت خون و یا رسول الله ستا په جدای کې مې د زړه نه وینې جدا شوې سترانه جدا شو ولی مسندت منبود مز من تاختی اول خو ستا تکیاگا زوما ستا ملابا ما سره لګېدلې وا او ستا تکیاگا چې ده نو زو مسندت منبود مز من تاختی برسر منبر تو مسند ساختی اول ستا تکیاگا زوم اوس لاړې په منبر کې ناست نو دی وجه نه زجاړ حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې وونی زب دعا وکم چې الله تا په جنت کې ونه کی اډکه ورته وای چې یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی کنه مې په جنت کار شتا او نه د جنت په ونو نه جنت غواړم نه د جنت میوه غواړم نه په جنت کې ونه کې د غواړم که غواړم نو په دنیا کې تا سره یو ځای کې د غواړم مولانا روم وایي چې دا خبرې دې ډکی او پیغمبر څو وخت کې کولې نو د صحابه په جمعات کې چې څومره ناستو دې ټولو اورېدل او مولانا وی چې درته حی ارمان د اصحاب رسول ټول صحابه حیران چې دې وچ ډکی ته وګوره د دې جړا ته وګوره او بیا پیغمبر سره د دې ډکی دی خبرو ته وګوره درت حی ارمان د اصحاب رسول
کس چی میں نالید ستون با عرضتول داستناو جڑاو چغیو خبری صحابہ ټول حیران عرض میں داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت پاغه خو اوچ ډکیم گواو کانیم په گواو د اسمان سپوږمیم په گواو او حیواناتم په گواو زناورم گواو یوازې بنی آدم نه حیوانات گواو یو سه خکاری نیول خکاری اوسې نیول او سه ور سره په جګړه د نوک جوک کوي سردار کونین صلی الله علیه وسلم کرا اخکاری ته وی دا ولی او سه منی ولی دا بالکل ځان وجن او سه ته وی ولی ځان راکاږي او سه ورته وی چې یا رسول الله د دې غره شاتم یو دو بچی دي ډیر وخت شو چې تیراوته ما ته من دې ور کړه نو د نزان خلاصوم چې په منډا غیلته ورکم نو بیا رازما پیغمبر اخکاری ته وی چې دا اوسه خدا سی وی ورته یا رسول الله دا اوسه زناور شه ده دا چرته بیا راځي چې پرې دما جناب محمد رسول الله ورته وی چې اخکاری د دیو سه په ضمانت کې بدر سره زکه نما کدا اوسه لک سات کې بیا را نه لنو تاوان به زدر کما پیغمبر ور سره کې نه اوسه پر اوسه په یو منډلاړو بچو ته وی جزر کا وی سردار کونین میں په ضمانت کې ناس بچو ورته استا په مونږ حرام دي چې تر سو ما د ضمانت نه خلاص کړي مور مخ کې او دواړه بچی را ورپسې چراله و یا رسول الله زخر عالم چې تمه د ضمانت نه بار شي دا دو بچی مم دې د پار راوست چې دا ستا په ناموز د اخکاری ته قربان شي اخکاری چې وکړه یهودیو هغه فو د زنګل زناورم د دې تصدیق کو چې دا پیغمبر دی فورا وی چې لا اله الا الله محمد رسول عرض میں داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې خو کانی او لوټیم گواو د مرګ نه رستو درته وای په لندن کې یو میټینګ وشو د انګريزانو بادشاہ پاسې دا بادشاہ او دا غټ سره چې اوسم په خوانه روپای باندې داغه گنجه تصویر دی دا بادشاہ هغه پاسې دو مخه ووالو ویریو ټول پارلیمنت حیران انګريزانو پارلیمنت تاسو ته معلوم دی ځکه چې د پاکستان پارلیمنتونو خلکونه ارث هیر کړه د پاکستان پارلیمنتونه چې دی خلکونه ارث هیر اوس دوی دا خیال کوي چې جوړ په خواني پارلیمنتونه بم دغه سیونو چې د چا پلاس کې پیاز نه ا پارلیمنتونو ا خلقو داغي شان تاسو ګوره امریکا په دنیا کې اعلی طاقت ده چې مونږ هم ته خیر غواړو جولای مرتار وختي نیولی داغه سېنات ته داغه کانګرس ته مجال دے چې داغي کانګرس فیصله نه کړي او د امریکای صدر متیازي مجال د ټول امریکای نظام داغي کانګرس په فیصله کوي هغه نه بعد به صدر په دستخط
رب نشیواله صدر چې دغی کانگرس فیصله نه دلتا شورا دا او صوبه دا منبر دے او پلانے دے او چرتا گرنگ سنو لے پہ اختیار کی عرض میں داو چھ پارلیمنٹو دا اغا خلق مخی اوالو ټول پارلیمنٹ پاسے دو چھ صاحب ویلی واو رئی چھ ترسو پورے پا مدینہ منورہ کی دا محمد الرسول اللہ خبر او دا لاش موجودی انگریز قوم با دا خیو رضی مخنگو دا دے خبر نا دا لاش راویستا غوارم او دل تیراوڑل غوارم سو کولے شی دا قربان یو دو انگریزان پاسے دے ویل مونگ بیٹا اجازت تے ویلے بالکل دا انگلینڈ نرا روان شو مدینه منورے ترالے گیرے پریخ ہوئے زان نے صوفیان جوڑ چدا صوفیان وہ صوفی کے دل خواستان کار دے کہ خری پورا و لکائی دی شوین او گیرہ دلویا پریخ ہوا او سر مردی اوگد را اوگد کو او سیب سپینا ٹوپای دے پسر کا او کرکرے دے زان نہ جوڑ کا کنا جی حضرت رحمت اللہ علیہ دلتا مونگ سر یو دیا چرا شیخ پل پیرتو حضرت رحمت اللہ علیہ اجوندی تا ہوئی حضرت رحمت اللہ علیہ نمال داغا خر مطلق دے چی دا اس پا دین پوئی گی چی رحمت اللہ علیہ جوندی سر خلق ہوئی کہ مڑی سر ہے رحمت اللہ علیہ خلق جوندی سر نوئی مڑی سر ہے ما پا دی خبرو پوئے گئی نو دی خر مطلق توستو گورا ہوئی میں اے دوائی حضرت رحمت اللہ علیہ واسطے کھڑنا حضرت رحمت اللہ علیہ نو دا سوٹی کے دل خواسان کار دے خو گیرہ روگدہ کا دودرے لیشتے او زان زنگلی چیلے جوڑ کا او سیبا بس سوپی سے بش نو دغا زی پیرنگیان نو زان نا سوپیان جوڑ کا او مدینه منورے تراغا و چانے کور پا کرائی اونی ہو چی مونگا چیلاو باس چیلکی خلقو دیر خلق چیلاو باس چیلا دے چیلا دے چیلا دے شریف مکہ دا حرمین و بادشاہ شریف مکہ دا دو ورځو کار پاتی شو پا اغا کور کے سرنگ وال شروع کری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارکے دا لاندے نو دا شپے بے خورا غرزولا او دا ورځې بے پا سرنگ کی کار کو چھ دو ورځې پاتی شو حضور علیہ السلام خوب کے ورغ شریف مکہ تا چھ پاسا او باسی میں درنا پاسے دو حیران پریشان چدا سچا بیاو دشو بیا ورتل پاسا او باسی میں درنا واغ انگریزان ورته لاس نیولی او خود چې دا دو کسان دی دا میں او باسی بس شریف مکرہ پاسے دو راغ مدینه منورے تا اعلان او کو چې تالاشیاں شروع ہاں اس پتہ نہ لگا وی کټونه او بسترې وګورئ لاندې باندې پوزه غوړېدلې په دغه کور کې چې پوزه اوچت کوته لاندې لوی تاخانه و تاخانه کې ورکوشو فوج انګريزان خو ونی و او شریف مکه په دې سورنګ کې دغه وخت کې دا تاخانه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارک ته سوره رسیدلې شریف مکہ ورننا واتو نور جرت خو نکړې شو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارک خپل کړ دای ولیدي او دای خپل کړ او دغه ځکه د روزه مبارک نه غیر چاپیر بیا اوس پنی او سیکیو دا برئی غیر چاپیر وکړه چې آینده دا خطر ورکشي
هغه انګريزان پاسه د شریف مکه ورته څه چل بدر سره کوم هغه پاسه دا شکر وست چې مونږ د خپل بادشاہ حکم بجا راوړو ابيله خبره ده چې پکې کامیاب نشو او مونږ داغه د حکم تعمیل کو مونږ د لاش وستو او لندن ته نو کړهی سرکړه د تیلو او دا دوه انګريزانه پکې ګولګولا خبره دادا چې پارلیمنت دی ته وای او د قوم او د ملک خدمت دی ته وای او بکیسو اوس په پاکستان کې د پاکستان بادشاہ را پاس یو مخ وای ولی جی خیر شه دا وزیران چې د داګر چا ترناستي د شورا ممبران دا 35000 روپو باندې دغه د افطاری کولو والا صدر صاحب مخ وای ولی جی خیر شه دا ورته وای چې د برزنیف لاش می پکار دی د روسی صدر چا لاش دل تراوړ یو کیمی کم لاړ بشي د پاکستان سو لاړ بشي نو غزنوی میں مزہ رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو غزنوی میں مزہ رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں ناغه پارلیمنت نشتا ناغه صدران شتا او ناغه قوم شتا زما عزیزان عرض میں داو چې قرآن او حدیث کې د هر شي دلیل قرآن مونږ په دلایل منلې دا قرآن مونږ ته ولی وایي چې د خدای کتاب دی مونږ ته د خدای आवाज خو نه دی شو نه په قرآن د خدای دستخط شته ولی وایو چې د خدای کلام ځکه چې قرآن کې خدای وایي ک تاسو وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله ک په دې شک کې چې دا قرآن د خدای کلام دی کنه دی داس یو صورت پیدا کړي صورت نشي پیدا کوله لا محاله دا به معنی چې دا د خدای کلام نو مونږ ارشه عزیزانو په دلیل منلې بے دلیل مونږ هیڅ شی نه دی اوس عیسی علیہ السلام مړ دی که ژوند دی دا یو دعوه ده ستا په ملک د قادیانانو چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر د په مرګ دلیل څه دی دوی وایي چې د په مرګ دلیل قرآن دی خدای وایي چې اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک خدای وایي زه تا مړ کوم اس متوفی کا صیغه وګورئ چې متوفی کا څه صیغه ده یوا متوفیک ماده چې ده په عربي لغت کې دا وګورئ چې د مرګ د پاره الله د متوفیک لفظ استعمالي او کنه په دې خبره پوهیږئ لفظ متوفیک په قران کې وګورئ چې د مرګ د پاره مستعمل دی او کنه دی کنه وي مرګ یو مات ده یو توفا ده موت هغه شي توای چې روح واغستې شي او بدن پاتې شي خدای خبر کما په خبرو کوي قبله تخفي غزه موت مات يموت ماده ده روح اغستل او بدن پاتې کېدل دې ته لفظ ماتو توفا عربی جبه کې روح سره د بدن اغستو ته وایي تاسو پوه شئ روح سره د بدن نو اذ قال الله یا عیسی
یاد کا هغه وخت چې الله عیسی علیہ السلام ته وی انی متوفیکا، اے عیسی ته یهودو په کوټه کې گیر کړه او د مرګ صلاح دی کوي، نو انی متوفیکا، زتا روح سره د بدن نه ځان ته اوچتوم، ومطهرک من الذین کفروا، او دغه پلیتو نه د پاکوم چې آینده د پاره زما د قدرت یو لوی دلیلی په دی باندې. انی متوفیک دا یا علامہ ابن قیم وائی، حافظ ابن قیم دا هغه انسانو چې د تدری لک حدیث د رسول الله زبانی یاد، په حدیث کې یو حافظ دے، یو حاکم دے، یو محیط. حافظ هغه محدث توای چې درې لک حدیث یاد، حاکم هغه محدث توای چې اولک حدیث یاد، محیط هغه محدث توای چې د پیغمبر څومره ذخیره د حدیث ته دیار لسنیم لکه چا ټول ورته یاد. نو عزیزانو په اسلام حافظ د حدیث ابن قیم دام تیر شوی، محیطم تیر شوی او حاکمم تیر شوی. دام شوق چې چاته به دیار لسنیم لکه حدیث یاد، دام شوق چې چاته به ولکه حدیث یاد، دام شوق چې چاته به درې لکه سره د سند یاد. یو حدیث دی او یو سند دی. سند وای دیتا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حدیث بیان کړو ما ته فلانی، هغه ته حدیث بیان کړو فلانی، هغه ته حدیث بیان کړو فلانی، هغه ته حدیث هغه ویلي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا رستم متن حدیث شروع شو. زما عزیزانو عرض داو چې هغه هم خلقو چې چاته درې لکه وو لکه دیارلس لکه حدیث سره د سند یاد. امام بخاری یو کلی تلاړ، الته مولیانو او چې یاره د شهرت شوه دی چې دا امام بخاری چې دی ډېر حدیث ورته یاد دی او دا دی او دا دی، خدای خبر پس پوهیږم کنه پوهیږم. مولیانو کې دا کیسې وی کله مولیانو مخ کې وې کنه چې پلانې مولا جی ډېر لوی عالم، نه یاره مولا دومره نه دی، اسه تاسو دا ټرای وکړئ. هر چا کې څه نه څه وی کنه. اوس کته زما مخ کې وای چې جی پلانې مولوی صاحب ډېر لوی عالم دی، نو زما سخله خو نه ماتيږي چې هم لوی عالم دی، خدای دې خوشحال دی، زما کور رانیږي. نو زما ما دې مخ کې چې وای چې پلانې جی ډېر لوی عالم، عالم نه دی، پلانی کتاب نه پوهیږي. پلانی کتاب په دو والا په ټول صوبه سرحد کې وګورئ چې څو کسان په دې ټول صوبه سرحد کې وګورئ چې په پلانی کتاب په دو والا څومره کسان. خور کې خډیر کہانی او سیر پکې ډېر شاز او نادر کی. نو امام بخاری سرم دا عنایت د مليانو خو چې دا حدیث او دا نو هغه څه چلو کو چې د یو حدیث سند بل سره ولګولو، د بل حدیث سند بل سره ولګولو، د بل سره ولګولو، د بل سره ولګولو. چې دا راغی څه وخت کې هغه ورته پیش کړي چې جی حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال امام بخاری ها غلط، بیا ورته قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ده غلط، بیا ورته حدثنا فلان قال حدثنا. څومره روایت چې ورته وي امام بخاری وی چې ټولم غلط وي غوږ کې دی. اوس څومره سندونه چې دوی رد بدل کړي، هغه داغه حدیث سند دراغه سو دې سره به کې خود دې بیغه سره کې خدای بیغه سره کې خدای بیغه سره کې خدای بیغه. علما د بلخ اکبر چې واقعي دا د شهرت چې څنګه شوه نو حقیقت مغه شي. نو زما عزیزانو عرض می داو چې علامہ ابن قیم فرمایي چې تاسو وګورئ چې انی متوفی کا لفظ په عربی لغت کې کامل اغستو ته وای. کامل یوازې روح اغستو ته کامل اغستل نه وای، روح سره د بدن اغستل کامل اغستل. نو عیسی علیہ السلام چونکه الله کامل چت کړي و اسمانونو ته، لہذا د دې وجنه الله ورته وی چې انی متوفی. علما وای چې یا په دې عبارت کې تقدیم او تاخیر، اصل کې عبارت دا سه ده
اذ قال الله یا عیسی انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک. اے عیسی علیہ السلام قوم په کوټه کې گیر کړي او وجنی دي، زه دې اوس ځان ته اوچتو ما چې د دوی نه دې بچ کم، آسمان کې به اوسېږي او قیامت ته نږدې چې د آسمان نه راکوشي نو بیا به دې مړ کوم. دا رد دی په نسواراو باندې چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی، نو چې څنګه خدای له مرګ نشته نو داسې بیا زوی له مرګ نی. الله ورته وفرمایل چې نه ومتوفیک بعد نزولک، ازما زوی نه دی چې د آسمان نه راکوس کم بیا به مړ کوم. ما په دې خبرو پوهیږم چې کتا سو باندې قادیانان پیښ شي او قرآن در تراوالی او در توئی چې دا وګوره خدای ویلی دی چې عیسی علیہ السلام تا مړ کوم او تاسو مليان وای چې هغه ژوندې دی او په اسمانونو کې ناست. نو تاسو سره به جواب وینا چې جواب نه نو لا جواب بشي، چې لا جواب شي نو نتیجه بدای چې یا به قادیانی ته خوې چې دا دوی خو رښتیا وي، نو کدا دی وی چې دوی رښتیا وي نو پاټکی به کافر شي، او کدا دی نو چې دوی رښتیا وي نو ړکی به خار پیدا شي چې دا دومره زمانہ مونږه اورېده چې عیسی علیہ السلام ژوندې دی او اسمانونو کې دی. دا خو دروغ، دا خبره خدا سي، دا یو خلجان بدر ته دماغو کې پیدا شي او په شش او پنج کې بشي چې دوی ته خویم کده ته خویم، دا رښتیا وي کدا رښتیا. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې تاسو ګورئ دا اخترونو د پاره هلال کمیټي چې حکومت جوړه کړي، دا ناستی په کراچۍ کې میاشتولی دیشی په پیښور کې وی ګوري او د خدای مورمړې پلار مړې د خدای خوار سپیره اوس دې به کراچۍ ته بوزي سوق چال تا گواہی ورکی چې ما میاش لیدلې دا واغي فتوا ورکی چې سبا اختر دا ممکن ده؟ یا دا د چا عقل منی؟ پرون بتا سو کتلی اخبار کې یو مولا اغسته ده په هلال کمیټه کې نو هغه اخبار کې ورکړی دي چې ورونو په ټول پاکستان کې د خوشاله لهر اوس غلېدو چې دای واغستو په هلال کمیټه کې نو پاکستان په ټول ټیپر شي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے چې د قوم مشر ذبح بغیر سکین بے چڑے علال کرے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ ورته پیشکشو کو چې ته زما قاضی شې. امام ابو حنیفہ ورته وی چې ما دا حدیث نه پریدي چې زستا قاضی شې، دا حدیث مې نه پریدي. پیغمبر ویلی دی چې کم سړی د قوم مشر شو ذبح بغیر سکین بغیر چڑے حلال کړي شو، دا حدیث میں نه پری. بادشاہ رونی و په جیل کې واچو، نتیجه دا چې په جیل کې مړم شو، د بادشاہ قضا قبول نه. من خو بیړه تبا ده، من خو تبا شو، من خو غرق شو کیږي. بس انجام به څه زما عزیزانو عرض داو چې دا یو درد دل دی چې سړی وای باقی
زده کولې او سبا په بل سره باس کولو دا زما یقین نه دی. 13 جمعه چې ما سویلی دي ممیتو کا متوفی کا باندې تاسو ته چرته یاد بس یو شیو وامره دا خبر خلاص. زما عزیزانو عرض داو چې ما دا خبره کړې وای چې انی متوفی کا دا آیات نازل شوه پچا دے پچا نازل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا ټکه سور لسو کال رستو مونږ ویلی چا دی چې دا آیات قرآن دے دا ویلی چا حدیث ویلی پیغمبر خو موجود نشته سور لسو کال اوشو چې هغه تیر شوی دا قرآن مونږ منو پڅ چې دا د خدای کلام په حدیث دی نو لا محاله تب مخ کې حدیث منی هغه نرستو به بیا قرآن منی دا به منی چې دا حدیث رښتیا دی نو اله به قرآن رښتیا کی. کته از حدیث نه منم نو دا قرآن درته ویلی چا دی چې دا د خدای کلام دی. حدیث ویلی حدیث منی نه نو لا محاله قرآن نه منی. بل خبره داده چې دا آیات نازل دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا د دې په ترجمه پیغمبر خپوی دو کمون خپوی په دمره خو په پویږي 16-15 د دې آیات په مطلب او معنا پیغمبر خپې د کمون په خپوی. پیغمبر د بخاری نه 19 تر مشکات پورې په دې ټول ذخیره حدیث کې پیغمبر مستقل بابونه تړلې دي. باب نزول عیسی باب نزول عیسی باب نزول عیسی دا باب دے چې ثابت تے په بیان د نزول د اسمان نه د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام. عیسی بنازلی بیا به د بیت المقدس په مناره را کوزي بیا به دجال قتلیږي. دا مستقل بابونه په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیہ السلام کده دغه ټکی معنا مرګ وې نو بیا پیغمبر نزول عیسی ویل څه معنا شو تاسو پوه شئ چې ارکله د دې آیات تعلق برای راس پیغمبر سره نازل په پیغمبر دی معنی پیغمبر چې څنګه پویږي مونږ هغه سي خوب کې نو د دې آیات په موجودګۍ کې پیغمبر نزول عیسی روایات څنګه وي حدیث څنګه وي بیا دجال قتلول څنګه وي آیات موجود ده. نعوذ بالله کوي پیغمبر په نو پوي شوی نو ته په کوم ځای پوي شو کوي پیغمبر ته پته نه وانه د پیغمبر غفلت چې ده دا بیل ظلم دی چې ته پیغمبر غافل وګ تاسو خیال راکړئ. عرض به دا و عزیزان چې فتنه ډېرې دي زمونږ په ملک کې خدا یو مستقله فتنه یو ډېره عظیمه فتنه بیا لا محاله د دې معنا
متوفیق معنا دا روح سره د بدن اغست. ممیتو کا معنا دا روح بغیر د بدن ناغست. او متوفیق روح سره د بدن اغست. د دې دا معنا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام روح سره د بدن دا جبريل اوچت کو او اسمان ته بوت. اسمان ته بوتلو اوس دوی څه وایي؟ وای چې تاسو وایي چې عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې دی او ژوندی دی، نو هغه د اودسماتي څه چل کوي؟ اوس تاسو بس جواب کوئ. دې دپاره عوامم هغه مړه شو چې چا به په عقل د یو مستقل قوت مقابله کوله. په عقل یو پادری راغی د لندن نه، اعلان یې وکړو چې څوک ملا شته، زه یو سوال پې کوم. په دلی کې یو عالم ورته راووتو، وایي زه ملا یم. ورته وی چې تاسو په قرآن کې لیکلي دي چې خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الله وی ما ابوالجن پلار د پیریانو چې شیطان دی د خالص لمبې د اور نه پیدا کړي. دا آیات ټیک دی؟ هغه ورته بالکل ټیک دی. ورته وی شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چي په اور کې، نو اور چې اور سره ملاو شو هغه ته تکلیف سو. دنیا کې د آدم علیه السلام اولاد ټول تباہ کړو او دې چې د سشي جزو هغه تلاړو نو هغه ته تکلیف سو. مولاریان چې بیړای غر کشه دا دې څه وي؟ یا غاریان ولاړو جواب سوچ کولو یا یو جټ ولاړو. بیا مونږ به د خدای په عظیم قهر اختیو، سره د دې ګیرو، سره د دې ټوپو، سره د دې سپینو جامو، سره د ګیرې لا ګیرې به په خوا به ګمنځ ګرځوله خلکو ګیره کې والو. اوس خواص وګوره خلوتونو والا دا دغه برشي ساتلی دی اوس پنې پشان. هلکه داسې کې کور دی د میردین جومات شه، وایي دې سره لږه دا ګیره دانه وانه شي. داسې بس هم دا ګیره دانه وانه ده، وایي جومات به غر وي ته به ناستې پکې هک پشانې، ګیره به ستا په نامه لګي لکه سیک پشان. تا نه د سیک ګیره موږده ده، بریتې موږدي دي، په سر یم دوه دوه ګزه ویښته ولاړ. څه زمونږ د لاسه اسلام په شرمونو وشرم. تاسو وګورئ مونږ ځان نه څه جوړ کړي، ملا چرګکان هم سرونو ته مو ګوره، ټوپو ته مو ګوره، ګیرو ته مو ګوره، د اوسپنې په برشم ګمنځ کړي چې دا لږه شانه وانه شي. که شانه شي نو څه چل خوار شي چې ګیره د یو ځل پرېښوه، که شانه نه که ګینګړي ور پورې ځوړن کې هم خلک ګیرې والا درته ښایسته درته نه وي. دا شرمېدلی قوم. نو زما عزیزانو انتظار کوئ، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به قوم ته فانتظروا انا معکم من المنتظرین. د خدای د قهر او د عذاب انتظار کوئ، زم تاسو سره د هغې په انتظار ناستم چې تاسو به د الله د قهر په لپیټ کې کله راځئ.
او ستا ملک به تقلید د امریکې د ډم کوي سرونه خزو هغه سي جامې اچول شروع کړي داغه لباس نراله لباس خزو هغه سي شروع ورپسې به مونږم کو مونږ شرمېدل پوری کې ګرمه جوبا چولی پوری کې دا ولې بیړه دې غر کشه مونږ خو د ګرمای نه مړ کی وای بیا پیر نخکارم اوس دا تقلید چې په مولا کې د پیغمبر نو چې مجلس کې بناستو یا بروانو انجانا سړی بچراغه نو دا به نه پیژندو چې دې ډله کې پیغمبر کم یو لباس بم عام ناسته بم عام وا مجلس بم دا تقلید بیا په خپل زندګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاره د مخ کې او صحابه ورپسې داسې نه دی پلار بروانو نو صحابه به ځان سره لکه د صف پشان جفت روان زمخ کې او تاسو راپسې دې کې د غرور شیبه راځي حالانکه پیغمبر منزه او مبرأ د دین لیکن آدم متکبرین صورت قدر نه اختیارولو چې زمخ کې رواني مو تاسو راپسې زمونږ هر ادا د غرور او د تکبر دا بل خبره واور چې په قیامت کې هر ګناه به معاف شي اور خدای وغواړي هر ګناه له بسنه سوجه جوړه کی او معاف کړي لیکن د غرور او د تکبر ګناه به الله چر نه معاف کوي چې تر سو پورې جهنم ته په لګلې چر غرور ځان ته زوی ځان ته زوی دا ډېر خطرناک شي چرې مو وایه چې زه څه دا وایه چې ته ہر وقت وایه اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اولم تے اخرم تے ظاہرم تے ز اولم نو ما بیابم نے ما بیابم دا سی وختو چې زما وجود نو لګ وخت لرالم بیا به می وجود ختم شي نو چې پرونم نو ما او نن به بیا نشت کېږم نو زه څه شیم زه څه تاسو پوه شئ دا لوی لوی فراعنه او متکبرین د زمانه لګ ډیل خدای پاک ورکو راوی چراوینی و ډېر تر پکې وواله خلاصېږي چرته تللی شي زیب نو د خدای گرفت عزیزانو داسې دی چې راګیر شي بیا خلاص دیو جنا په دین ځان پوي دا د مولا فرض نه دی چې د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره با مولا جنگیږي بلکې هر مسلمان به جنگي هر مسلمان نو ارزاو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پاسمانونو کې اوسېږي دا د اسماتی څه چل خبره پاتې شو چې هغه اجت شړی ویل مولانا صاحب تبلا سوچ کې نه یو دومره لوټه راواغسته او دا پادری په دازه وېستو وینې پیروان پادری منډه کا پولیس ته راپورټ
چې رپورټ یو کو پولیس راغې سړی ونیو چالان شو کچرو چې کچرو تلاړ مجسټریټ وای دی جج سړی ته چې ولې دا ونشتو وی جدنه تپوسو کا چې تاسو سوال کړو زمون په مولا وی تاسو سوال کړو پادری صاحب ورته ما دا ویلو چې شیطان پیدام اور نه دیو قیامت کې به خدای وام چي په اور کې نور چې اور سره ملو شي هغه ته تکلیف کیږي نو خلق هم تباہ کا او څه تکلیف هم ورته ونشو اجټ ورته وی چې مجسټریټ ته چې صاحب دنه تپوسو کا چې تا کوم آیات ویلې او زمون په دې مولا دې سوال کړو دا آیات تلک بیا وای وی خلق الانسان من صلصال وی د دې ترجمه وکا وی الله وی چې ما پیدا کړی د انسان د خټې نه وی پادری صاحب انسان د خټې نه پیدا دی ویاو وی انت پیدام د خټې نه ماون وشته په خټه نو خټه چې خټه سره ملاو شو هغه ته څه تکلیف شو چې په ما دې راپورټ مو کورا چالان دي په لوټه می وشته وی کنه ویلو وی خو ته پیدام د خټه او د لوټه نه او ماون وشته په لوټه وی څنګه تکلیفونه شو دا ویني را روان نش ویل دغه څه به شیطان نم ویني رواني کی هغه اور چې کوم له به شیطان زی اب دومره تیزی چې په عربها درجه به اوی پوپه په دې خبره په عدالت کې وې چې لا اله الا الله محمد رسول بس ما ومنل چې اسلام یو بهترین مذهب تاسو هغه قوم وای چې تاسو جاهلانو جټانو با د پادریان پرنګیانو مولیان مسلمانو نن زمونږ حالت نو عرض میں داو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانونو کی اوسیږي نو داغه د دسماتی څه چل نو ما وی چې په د اسمانونو کې الله وی چې دومره مخلوق اوسیږي چې داغه شمار سیوا د خدای نه بل چاته نشته نو ما چار کله دا دومره لوی دنیا په اسمان کې اوسیږي غیدا او دسماتی څه چل کوي وی خدای به ورته څه بندوبست کړی نو ماوی چې خاده چې د چا شمار د خدای نه سیوا بل چاته نه دی معلوم هغه له خدای بندوبست کولې شي او یو عیسی علی السلام لنی شي کولې ویل کولې شي نو بس خبره خلاص شي و د دې علمي غوندي جواب وای علمي غوندي دا خو الزامي جواب علمي مال علمي جواب دار چې عیسی علیہ السلام آسمان ته ورسید نو د ملائکو په شکل ملائکو ته خوراک سکاک متیازه تشه ډکه د دې حاجت نشتا داغي خوراک سکاک د خدای عبادت او د خدای ذکر دی تر قیامت به عیسی په دې شکلی قرب قیامت کې با بیا په خپل صورت شي او راکوزي دون بعد به بیا سکیږي دا بیان به ان شاء الله بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله